فتاوى علمگیری فتاوى علمگیری لومبنای جلد او صفحه اختصاص ته بیان کړه صفحه دا په دې چاپ کې 124 نمبر صفحه ده څنګه په یوه لیکي چې فيمن يقضي صلوات عمره یو سړی او هغه قضایي عمره کوي هیڅ من غیر ان فاته شيء سره د دینه چې یو منظم دغه صاحب نه دی قضا شوی نو موږ ولې په سترګو باندې پټای لګوي خارا یې لیکلي دي چې سره د دینه چې یو منظم در نه دی قضا شوی تاسو چې قضا عمره کوئ سبا علي پسې ودرېږئ تاسو په دین یې باندې کړئ چې د قضا شو منځونو کفاره وګرځوئ دا د کوم مسلمان عقیده ده دا د کوم مسلمان نیت دی ځان نه تونم جوړه ځان نه پیدین جوړه راي کومه دی چې سپانته ځان سره لار څه بجټ کیږي ورته وی من غیر انفاته شيء سره د دین چې یو منځم د انسان نه قضا شوی او بیا یم کا یرید الاحتیاط فراده احتیاط احتیاط په بنا باندې کوم کړو چې کې دې شي موږ ګران نقصان راغلی مونږ کې او هغه نقصان په دې کې زو منځونو سره د ویتر باندې پورش احتیاط اراده خو زموږ نه دی وای فإن كان لأجل النقصان والكراهة فحسن کچرته دا قضا عمره دیو جن کوي چې ما نقصان ور باندې پوره شي ما مکروهات ور باندې ختم شي قضا عمره دیو جن کوي دا څلور نیمه سو ممتحان فتوا دا فحسن دا ډیره خطرې کړه دا ډیر ښه کار دی او بیا وای وان لم يكن لذلك لا يفعل او کدی نیت باندې نه کوي او دی وای چې قضا شو منځونو کفاره پکې راوړل دی وای چې بیا دې نه کوي وای چې والصحيح انه يجوز دی وای صحیح خبره ده چې قضا عمره جایز ده الا بعد صلاه الفجر والعصر خو د مازیګر او د سحر د منځنه پس بیان نه کوي ځکه هغه اوقات مکروه کې داخل دي ها او بیا دې وقد فعل ذلك قضا عمره کړي دا كثير من السلف لشبهه الفساد ډیرو سلف دا قضا عمره کړي ډیرو سلف ټکه نه شو سلف سی لام فاډیرو سلف دا قضا عمره کړي دا یو څه تاسو قیامت سره کپدې پتاوه عالمگیری کې د داسې خو د نن سبا چې کوم د قضا عمري کوي زما دي ته چیلنج دی 5-10,000 روپۍ زما د طرف نه دي ته انعام دی او تر نن به زه هغه اعلان وکم چې زما څومره مقتدیان دي ټول ته به اعلان وکم چې تاسو قضا عمري کوئ بلکې په خپل ور سره شروع کم او په دغه فیسبوک باندې به اعلان وکم چې زما په غلط او موث دي هغه قضا عمري هغه کوم زما دي ته چیلنج دی قرآن مجید یو آیات دی وخی یو حدیث دی وکي صحیح نو ضعیف دي چې دغه هغه وخی موضوعي باندې ضعیف دي چې دغه هغه وخی دغه شانتي ائمه مجتهدین اقوال دی وخی اجماع دی هغه وخی کدغه نه دي چې دا کوم پتاوجات خیرتین دی او قول وخی کچا هم د یوې معتبر پتاوی نه دي یو قول هغه پیش کو چې د نن سبا چې کوم مروجه قضا عمري کوي دا چې د دې ثبوت پیش کو 10,000 روپۍ هغه کسته انعام دی او زه په خپل چې دغه په فیسبوک باندې اعلان وکم چې زما په غلط او موث دي هغه قضا عمري نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم قدرمن اوریدونکو دا زموږ دریم کلیپ ته په باره د مروجه قضا عمرې مبارکي مخکینو کلیپونو کې هغه تذکره شوه ننني کلیپ کې هغه خبره صرف په دې باندې کومه چې فتاوجاتو څه لیکلي دي څومره چې بدعتیان دي بریلیان دي هغوی عوامو ته بلکې په فیسبوک باندې په ویډیوګانو باندې دغه یو دوکه ورکوي چې یاره دا خبره فتاوه عالمگیري لیکلې ده دا چې دی نه هغه خلاصة الفتاوه لیکلې ده دا پلانکې فتاوه چې دی نه هغه دا لیکل کړي دي لهذا د هغې وجې نه چې دی نه هغه مونږ دا کوو او که څوک د دې جواب وکړي نو دا چې دی نه هغه مونږ به پرېږدو نن زه په دې کلیپ کې صرف د هغې جوابونه کوم چې آیا دغې فتاوو کې څه لیکلي دي او بیا به نورې فتاوې ګڼې هغه پیش کوم چې هغې به دې ته بدعت ویلی نو د ټولو نه اول تاسو به دغه کلیپ کې هغه ګورئ سعد جنیدي د بریلیانو هغه شین بریلی دی دی چې دی نه هغه دغه خبره کوي چې دا په دې کې لیکلي پلانکي څومره خلک چې هغه وایي که په دې کې لیکلي دي زما چیلنج دی دغه ټولو خلکو ته دا پتاوه عالمګیري د زما په لاس کې د دې عبارت تاسو ته پیش کومه که په دې پتاوه عالمګیرۍ کې دې داسې وښودل نن سبا چې دې کوم د قضا عمري کوي زما دې ته چیلنج دی 5-10,000 روپۍ زما د طرف نه دې ته انعام دی او تر نن نه به زه هغه اعلان وکم چې زما څومره مقتدیان دي ټولو ته به زه اعلان وکم چې تاسو قضا عمري کوئ بلکې په خپله ورسره شروع کم او په دغه فیسبوک باندې به زه اعلان وکم چې زه مخکې په غلط او موث چې دی نه هغه قضا عمري هغه کوم زما دې ته چیلنج دی قرآن مجید یو آیات دې وښی یو حدیث دې وکړئ صحیح نو ضعیف دي چې دی نه هغه وښی موضوعي باندې ښی ضعیف دي چې دی نه هغه وښی دغه شانتې د ائمه مجتهدینو اقوال دي وښی اجماع دي هغه وښی که دغه نه دي چې دا کوم پتاوجات خیرتي نه دي یو قول وښی که چا هم د یوې معتبر پتاوی نه داسې یو قول هغه پیش کو چې دا نن سبا چې د کوم مروجه قضا عمري کوي دا چې دی نه د دې ثبوت پیش کو 10,000 روپۍ هغې کس ته انعام دی او زه به په خپله چې دی نه هغه به د فیسبوک باندې اعلان وکړم چې زه مخکې په غلط او موث چې دی نه هغه زه قضا عمري کوم او خپل مقتدیانو ته به اعلان وکړم چې قضا عمري هغه کوئ دلته چې دي د فتاوه عالمگیري د زما سره فتاوه عالمگیري د دې صفحه نمبر 124
دې کې چې دی نه هغه ذکر کوي دغه تاسو ته به د سکرین باندې هم دا صفحه راولم دی به دې سره دوکه ورکوي دی وایي وفي العتابیة عن ابي نصر رحمه الله فيما يغزي الصلوات عمره د یو سړي نه د عمر منځونه قضا شوي دي من غیر نه قضا راګرځي د خپل عمر د منځونو من غیر ان فاته شیء بغیر د دې نه چې د ده نه څه منځ قضا شوی دی نو دی په دې ځای کې هغه دوکه ورکوي ګوره عوامو ته وایي یو سړی د هغه نه منځونه نه دي پوت شوي بیا هم چې دی نه هغه دی قضا راګرځوي نو دا د لپاره صحیح د وروسته عبارت هغه ذکر کوم نو په دغه ځای کې هغه دوکه ورکوي وایي د دې په مطلب موږ پوه چې هلکه ته بې نه پوهېږې راشه کښېنه موږ به دې پې پوه کړو د دې اصل مطلب هغه دی کم چې په احادیثو کې د نوافلو هغه تذکره راځي چې نفل دا د فرضو لپاره هغه جبیره ګرځېږي د قیامت په ورځ یو کس راوستلی شي د هغه په فرایضو کې نقصان کمی راشي نو ده چې څومره نوافل کړي دا به د هغې جبیره وګرځېږي دا به د هغې لپاره پټۍ چې دی هغه وګرځېږي په دې عبارت کې هغې طرف ته هغه اشارې ده ځکه چې د دې نه مخکې دا څومره ګڼ باب چې دی نه هغه دا 2-3 پاڼې هغه ذکر کړي دي دا په دې باندې دی چې د یو سړي نه منځونه قضا شي دی به د هغې قضا څنګه راوړي د هغې ټوټل طریقه کار یو سړی صاحبي ترتیب دی نه دی د هغې پوره طریقه کار هغه به د مخکینو صفحو کې هغه ذکر کړی دی دلته صرف دا خبره کوي چې یو سړی دی د هغه نه منځونه نه دي فوت شوي دی بیا هم چې دی نه هغه څه کوي د دې منځونو قضا راګرځوي نوافل کوي د دې دپاره چې یاره زما نه په دې کې څه کمی نقصان شوی هغه به چې دی نه هغه څه شي پوره شي د قیامت په ورځ باندې الله پاک زما چې دی نو دا نوافل د هغې په بدله کې وګرځوي په دې کې نه د رمضان المبارک څه تذکره شتي نه د اخري جمعې چې دی نه هغه څه تذکره شتي نه چې دی نه هغه په دغې مخصوص طریقې سره دي چې کم بیانوي خاص کر بیا دا طریقه تاسو ته خیمه دي چې دی نه په دغه طریقه بیانوي نیت دا سوی چې کله د سهار لمونځ کړی نو نیت به داسې کړی چې نیت مه کړی 2 رکعاته د سهار یا 2 رکعاته په اول د سبا په بدل د قضا او عمر کې په اول د سبا په بدل د قضا او عمر کې پر رضا خاص خدای تعالی را مخ کعبه شریف الله اکبر ٹھیک شو ماسپیخین راشي 4 رکعاته فرض په اول د ماسپیخین په بدل د قضا او عمر کې مازیګر هغه په اول د مازیګر په بدل د قضا او عمر کې په اول د ماښام په بدل د قضا او عمر کې په اول د ماخستان په بدل د قضا او عمر کې البته دا کومه طریقې چې ذکر کوم دا فقهاو په خپل فتاوو کې نقل کړي دا ماښام په 3 رکعات خو 3 رکعاتو سره په 4 رکعات هم پیوس کوي په 2 رکعاتو کې به جهر اخرنی 2 رکعاتو کې بعد جهر نه بلکې خفیه قرات کوي 4 رکعات هم سره پیوس کوي ماښام به 4 رکعات او ایترو کې هم دا سکاري چې 2 رکعات به وکړه 3 رکعات به راپورته شي په 3 رکعات کې به دعای قنوت وایي اللهم انا به وایي بیا به کینی عبد ورسول پورې به منځ وایي بیا به 4 رکعات ته راپورته شي ویتو سره به بل رکعات پیوس کوي او ماښام سره به 4 رکعات پیوس کوي دا د قضا عمرې طریقه ده دغه طریقه کار نه پکې د دغې طریقه کار ذکر شته دی نه پکې د داسې 5 منځونو څومره چې دا دې طریقه کار کوي د دې پکې د سره اشاره هم نشته دی او په دې عبارت سره بلکې دا عبارت بیا د دې سره ملجل عبارات څومره چې دي دا ټوټل دي را اخلي او په دې نن سبا نه مروجه قضا عمرې باندې چې دی هغه پیټ کوي نو عوامو له دوکې ورکوي زه دې ته چې دی هغه کلي عام اعلان کوم عوامو ته دوکه مه ورکوئ مخکې ته چې دی هغه راشئ کښېنئ دا خبره به واضح شي چې دود کا دود پانی کا پانی हो जाएगा مخکې ته چې دی هغه خبره به واضح شي په دې سره ته عوامو ته دوکه ورکوي او زه خپل عوامو ټولو ته وایم دغه فتاوا عالمګیري زما سره ده دې چې کوم پیش کوي هم دغه عبارت زه وایم نو د دې مطلب چې دی هغه دغه دی غلط مطلب هغه بیانوي چې فيما يغزي صلوات عمره یو سړی د خپل عمر د منځونو قضا راګرځوي من غیر ان فاته شیء بغیر د ده نه څه منځ قضا شوی دی بیا هم هسې ځان له چې دی قضا راګرځوي یعنې منځ ځان لکوي نو په دې کې خو نه د روجې ذکر شته نه د اخري جمعې ذکر شته نه د دغه مخصوص طریقې ذکر شته کوي د یو سړی ځان نفلونه کوي نو د ده څه منع خو نشته دی یرید الاحتیاط دی احتیاطا چې دی هغه څه کوي منځونه کوي نو فان کان لاجل النقصان والکراهة فحسن نو که دا د نقصان او د کراهت یعنې کم نقصان وغیره په منځونو کې راغلی د هغې د وجې نه چې هغه پې پوره شي نو دا ښه خبره ده وان لم یکن لذلک لا یفعل او که داسې نه نو بیا دې نه کوي مطلب هغه نقصان راګرځول نو بیا دې نه کوي دا منځونه والصحیح انه یجوز صحیح خبره ده جایز د مونږ هم وایي چې یو سړی نفلونه کوي او قضا منځونه هر ټایم کوي جو کوي د دې کې څه مسله نشته دی الا بعد صلاه الفجر سهار د مانځه نه وروسته دی نه کوي والعصر د مازدیګر د مانځه نه وروسته وقد فعل ذلك كثير من السلف دا ډېرو سلفو کړي دي مونږ هم وایو ټیک ته صحیح ده نوافل او قضا منځونه ډېرو سلفونو چې دی نه هغه راګرځولي دي مونږ یې هم راګرځو قضا منځونه کوو په دې کې خو څه نقصان هغه نشته دی همدغه خبره بیا په دې کې په دې فتاوا عالمګیري کې په حاشیه باندې فتاوا قاضي خان ده د هغې دا صفحه هم زه تاسو ته مخې ته راولم په دې کې چې دی نه هغه فتاوا قاضي خان په صفحه نمبر 100
14 کې چې دین هغه ذکر سبا نمبر 115 کې هغه ذکر کوي رجل یو سړی دی یقضي صلوات عمري د خپل عمر د منځونو هغه قضا راګرځي مع انه لم يفته شيء تر دې سره د دین چې دنه هیڅ یو منځ هغه فوت شوی نه دی بیا هم قضا راګرځي یا نوافل کوي قال بعضهم يكره بانه يكره بعض وجه دا مکروه دی او بعضهم بانه لا يكره بعض وجه دا مکروه نه دی لانه اخذ باحتياط ځکه چې د احتیاط هغه اختیاري ځان چې دنه هغه قضا منځونه راګرځي په عام حالاتو کې عمر ارسل په دې کې تخصیص قضا منځونه هغه راګرځي والصحيح انه يجوز لك يقضي بعد صلاه لا يقضي بعد صلاه العصر ولا بعد صلاه هم دغه خبره کوي چې نمازګر او د سحر د منځ وروسته به قضا منځونه نه کوي او نور چې دنه هغه کولای شي اگر کله د نس منځونه نه قضا شي د صرف په دې نیت باندې کې چې یاره زما کر بالفرض قضا منځونه د هغه جبیره به هغه ګرځي دا خلاصه الفتاوی د دې عبارت هغه هم دی پیش کړو د دې زما سره دا صفحه نمبر 192 خبره ذکر کړې ده ولو قضاها په دې کې ګوره اصل خبره دا ذکر کړې ده چې د خو به دا خبره کوي چې دا به مشرانو هغه هم د منځونو کفاره ګرځي نو په دې کې خبره دا ذکر کړې ده چې مشران د هغوی کوم منځونه فوت شوي د هغې به نیم سوا غنم یا د هغې چې دی هغه فدیه پیسې به ورکوي ولو قضاها ورثته بامره لا يجوز او که د دغې مړي وصیت کړی او د ده په دې وصیت مطابق د خلکو چې دی نو د هغه د طرف نه د منځونو قضا را وګرځوله نو دغه قضا منځ چې دی هغه نه کېږي دا چې دی هغه به دې کوم دغه عبارت ذکر کړی دی څنګه چې فتاوا عالمګیري دغه د البحر الرایق څومره چې دی هغه د ګڼ کتابونه هغه ذکر کوي به دې کې هم دغه عبارت دی وضاحت تاسو ته ما وکړو د دې نه علاوه د زما سره فتاوا دارالعلوم دیوبند د دې جلد نمبر فتاوا دارالعلوم د دې جلد نمبر 4 د دې په صفحه نمبر 290 کې هغه سوال لا نقل کړي سوال ایک اردو کتاب میں تحریر ہے کہ کفارہ قضا عمری کے لیے نماز بترکیب ذیل ادا کرنی چاہیے ہر رکعت میں آیت الکرسی ایک مرتبہ اور سورہ کوثر 11 مرتبہ بعد سورہ فاتحہ پڑھے یہ جائز ہے یا مکروہ اور اسی طرح پر اور نمازوں کی نسبت بھی کئی مختلف مقامات کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے تحریر ہے جواب اس کی کچھ اصل نہیں ہے اور اس ترکیب سے نفل پڑھنے میں قضا عمری حاصل نہیں ہوتی اول تو خود قضا عمری کی کچھ اصل نہیں ہے بلکہ فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا مکروہ ہوئی دی اور ثانیاً اس حیت اور کیفیت کے ساتھ پڑھنا قضا عمری کے لیے ثابت نہیں ہے قضا عمری خپل یو طریقه ده چې قضا منځونه څومره نشوي هغه به پوره چې دین هغه راګرځي مخکینو کلیپونو کې به زه تفصیل هغه ذکر کوم نو دلته ورته مکروه ویلي دي دلته زما سره دا فتاوا فریدیه دا مفتی فرید سے د دې فتاوا فریدیه په دې په دویم جلد کې چې دین هغه ذکر کوي د دینه تپوس شوی دی قضا عمری په باره کې سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز قضا عمری جس کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں کیا اس نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں اور جو حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں اس حدیث کا کیا درجہ ہے جواب یہ نماز جو متعبدین کے نزدیک قضا عمری سے مسمى ہے مکروہ اور بدعت قبیحہ ہے اور تو سو کوئی مفتی فرید سے ورتوئی نہ قرآن سے اس کی مشروعیت ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے دا زما سره کفایت المفتی د دې جلد نمبر 3 د دې په صفحه نمبر 386 کې هغه سوال را نقل کړي आखिर जुम्मे रमज़ान में क़ज़ा उम्री के तौर पर औक़ात ख़म्सा की नमाज के बाद नमाज जुम्मा पढ़ना और ये ख्याल करना कि ये नमाज तमाम क़ज़ा नमाजों का कफ़ारा है कहाँ तक सही है जवाब ये नमाज जिसको क़ज़ा उम्री के नाम से अदा करके ये समझा जाता है कि ये एक नमाज तमाम उम्र की क़ज़ा नमाजों की क़ायम मकाम हो गई शरअन बेअसल है और उसूल शरइया के ख़िलाफ़ है लिहाजा वाजिब तर्क है लिहाजा मुज़दी चिदन अगसरी दरी प्रियदी क़ज़ा उम्री क़लार से वाजिब तर्क थे ना पता नमाज सर फतावा महमूदिया فتاوا محمودیه دا تقریبا جلد نمبر 11 ده پدې کې هم دغه خبره ذکر کړي ایک شخص رمضان کے آخری جمعہ کو قضا عمری بالجماعت ہر ایک نماز کو اذان دیتے ہوئے پڑھتا ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت کرتا ہے اور سخت گناہگار بتلاتا ہے اس کا کیا حکم ہے جواب ایسا کرنا جائز نہیں دلائل شرعیہ کے خلاف ہے اس کے تارک کو گناہگار کہنا سخت گناہ ہے د دې پر خودن کې ته گناهګار ویل دا سخت گناہ ده دا زما سره فتاوا عثماني خپل ټول عوام متوریدون کې ته فتاوا عثماني دا د ټول پاکستان مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثماني حفظه الله تعالی دا د هغوی فتاوا ده دا د هغوی فتوا ده هغوی په دې کې چې دین هغه پوره تفصیل هغه ذکر کړی دی قضا منظورو په کومه طریقه باندې راګرځي څنګه طریقه کار وکړي د نن سبا چې کوم هغه طریقه کار خلکو ایجاد کړی دی د دې په باره کې پوره تفصیل چې دین هغه ذکر کړی چې دغه بدعت 446 نواخله او اخوسه تقریبا 415 صفحې په دې باندې چې دین هغه پوره تفصیل هغه ذکر کړی دی دا زما سره فتاوا حقانیه د دې جلد نمبر 3 دا د کې پی کې د ټولونو لویه مدرسه او په دې کې دومره چې دین
هغه طلبه سبق وای دومره به د دې بریلیانو سره چې دین هغه خپل خلق هغه نوي څومره چې په دې یو مدرسه کې هغه طلبه چې دین هغه سبق وای د دې لوی لوی علما مشایخ دا د هغوی اجتماعي فتوا ده فتاوا حقانیه دا د هغوی اجتماعي فتوا ده. د دې په جلد نمبر 3 د دې جلد نمبر 3 صفحه نمبر 301 کې چې دین هغه سوال کړی دی. سوال رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ قضاء عمری کے نام سے 2 رکعت باجماعت پڑھتے ہیں. پڑھنے والوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے عمر بھر کی قضا شدہ نمازوں کی سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الجواب نماز کی قضا بذات خود امر مشروع ہے لیکن مروجہ قضاء عمری کی یہ رسم بعض پٹھانوں کے علاقہ تک محدود ہے جو کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں بلکہ عام قواعد اور اصول سے متصادم ہے. علماء دیوبند نے اس کو بدعت سیئہ میں شمار کیا ہے جو کہ عوام کے لیے مہلک ہے اور خواص کو اس کی ضرورت نہیں اس لیے کسی جگہ اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. دا زنوی ماده فتاوا حقانیه علما چې دنه هغه دا فرمایي د حقانیه څومره علما دي دا د هغوی فتوا ده. خلاصه ده دا ګڼ فتاوی مدارس هغه تاسو ته ما پیش کړو. د دین علاوه نور د پاکستان څومره لوی ګڼ مدارس دي هغوی په دې باندې دغه فتوا لګولې ده چې دا بدعت سیئه ده د دې ځان وساتلی شي. هر چې دې توکه ورکړې په بعضې عباراتو سره نو په هغې عباراتو وضاحت چې دی نه هغه تاسو ته ما وکړو. د هغې نه د مروجه قضا عمري نه ده مراد. د هغې نه دغه مراد دی چې ته ځان له قضا منځونه راګرځې اگر که په تا باندې شته یا نشته قضا منځونه کې جو کوه په دې باندې ستا باندې څه نقصان چې دی نه هغه نشته دی. دا مونږ هم منو دي هم منې د هغې څه خبره نشته دی. خبره ټوله چې دی نه هغه دي چې د رمضان په آخري جمعه کې کم په مخصوص طریقې سره منځونه کې خبره ټوله په هغې کې ده.